داسې کارونه کوي چې د نور انسانانو په سترګو کې داسې ایسي وای دا فرض عمل دی. ځکه نو فقهای کرام فرمایي وای تاسو مسلسل هره ورځ نفل مه کوئ. مثلا یو سړی د ماښام د لمانځه وروسته په ټول ژوند کې هره ورځ هر ماښام 2 رکعاته نفل کوي. وای تاسو یو وخت قضا کوي په دې خاطر چې نور انسانان دا فکر ونه کړي چې دا 2 رکعاته نفل د ماښام د لمانځه وروسته څخه فرض شوي دي، موږ نه یو په خبر. ځکه نو په دین اسلام کې هغه طریقې ایجادول چې انسانان په دې امید ناست وي چې پر دې طریقو باندې الله و ماته ثواب راکوي، دا غلط دي، دا غلطي طریقې دي او دې ته علما کرام بدعت وایي. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک الفاظ هم داسې دي چې وکل بدعت ضلاله، هر نوې کار په دین کې او پر هغه باندې د ثواب امید کول او نور انسانان ورته تشویقول دا غلط کار دی، دا بدعت کار دی. زه به ډیره اسانه او مختصره واقعه درته وایم تر څو زموږ او ستاسو په دې موضوع باندې ښه سره خلاص او پوه سو. پر دې موضوع زه دا خبره کوم چې زموږ او ستاسو په دین کې د ځانه طریقې ایجادول ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته هم اجازه نه وه، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته هم اجازه نه وه. البته په ځینو مواردو ځینو وختونو کې چې هغوی ارشادات فرمایل دي هغه جلا موضوع ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو وار د تهجد لمونځ کوي د شپې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې په وخت کې د تهجد د لمانځه وخت ووتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور سره تیریدی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر لمانځه باندې ولاړ دی، د تهجد په لمانځه کې په قرار د قرآن کریم تلاوت کوي، قرار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیر شو د تر کور د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کور ته ولاړ، هغه هم د تهجد د لمانځه پر وخت پر لمانځه باندې ولاړ دی، قرآن کریم په زور وایي. تاسو متوجه سئ دا حدیث شریف دی، زما ورون د ځانه خبره نه ده، هغه په زور قرات وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیرته رالی، دواړه صحابه کرام، یو اول خلیفہ دی د مسلمانانو، بل دوهم خلیفہ دی د مسلمانانو د مؤمنینو امیر المؤمنین، یو اول دی بل دوهم دی، دواړه راوغوښتل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تا د تهجد د لمانځه پر وخت زستو د کور سره تیر سولم، تا په لمانځه کې قرآن کریم قرار وایه، دا دې ولې قرار وایه؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جواب ورکړي اسمعت من ناجیت، د کوم ذات سره چې زما خبرې وي، د کوم چا سره چې ما مناجات کول او زه په کلام او خبرو سره واختم، ما په هغه باندې قرآن اورېدی چې هغه الله رب العزت ما په هغه قرآن واورېدی، لهذا ما په زور قرآن کریم په خپل منځ کې نه وایه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جواب ورکړي، دا هم صحیح جواب. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا د تهجد په لمانځه کې ولې په زور قرآن کریم وایه؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمایي انا اوخذ الوسنان واطرد الشیطان، ما په دې په زور وایه چې هغه غافل او بده خلک راویش کم او شیطان وشلم. حضرت ابوبکر صدیق دا جواب ورکړي چې ما په دې خاطر قرآن کریم وایه تر څو الله رب العزت یې واوري، هغه واوري بس. حضرت عمر رضی الله عنه په دې جواب ورکړي وای ما بده خلک راویشول په زور مې قرآن وایه او شیطان مې پسې اخسي، دا مقصد حاصل شو. زما ورونو د دواړو امیرانو، د دواړو خلیفګانو، د دواړو صحابه کرامو جواب صحیح دی، مګر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الله رب العزت فرمایي چې تاسو که د الله رب العزت سره کلام او خبرې کوئ، تاسو د الله رب العزت سره مناجات کوئ، تاسو د قرآن کریم تلاوت کوئ، نه به په زور کوئ نه به قرار کوئ، معتدله طریقه به اختیاروئ. علما کرام فرمایي وای تاسو فکر وکئ، یوې خواته ابوبکر قرآن وایي او بلې خواته حضرت عمر د قرآن کریم تلاوت کوي، او کم وخت یې کوي؟ د شپې په آخري حصه کې کوي، د تهجد وخت دی. مګر بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا ستا طریقه ابوبکر ته د ځانه غوره کړې ده، حضرت عمر دغه طریقه ته د ځانه اختیار کړې ده، لهذا الله رب العزت دا فرمایي چې تاسو قرآن وایست، ما په ډېر قرار وایست، مې ډېر په زوره وایست، په معتدله اندازه باندې وایست. چې کله د ابوبکر صدیق دا حال دی چې د الله نبی امر کوي چې ته په دین کې بله طریقه مه پیدا کوه، د حضرت عمر دا حال دی چې نبی امر کوي منع کوي ته په دین کې بله طریقه مه اختیاروه. بنن عصر او زمانه کې ډېر انسانان چې هغه د شرعاً د هر رقم ښه صفت څخه محرومه دي، هم ظاهرا ښکاره او هم باطنا پټ، بیا هم دوی دا دعوې کوي وایي موږ دا کار په دې خاطر کوو چې دا سنت طریقه ده. سبحان الله، دا به د الله پر نبي باندې زما ورونو سم دم درواغ وي او یقینا درواغ به وي چې دوی دا وایي دا سنت طریقه ده، حال دا چې د هغه به ثبوت نه وي. نو زموږ وظیفه څه ده زما ورونو؟ زموږ کار څه دی؟ زموږ کار دا دی زما ورونو چې په هر لار کې قدم پر قدم باندې ګړی په ګړی باندې موږ غوښتنه وکړو چې اوس نو په دې طریقه کې زموږ سنت طریقه څه ده، زموږ دیني حکم څه دی، د ځانه څخه هېڅ جواب ورنکړو. یو بزرګ مولانا امداد الله مهاجر مکی رحم الله تعالی د یو بزرګ واقعه را نقل کړې ده. حضرت مولانا اشرف علي تانوي صاحب هم په خپلو مواعظو او خطباتو نصیحتو کې دا واقعه را نقل کړې ده. وایي یو بزرګ پټې سترګې لمونځ کاوه، لمونځ به یې کوي سترګې به یې پټې وې. په انسانانو کې مشهور و دا لمونځ چې دا بزرګ ډېر ښه لمونځ کوي، ټولو انسانانو کې مشهور و.
البته دا بزرګ یو درجه او کمال دا درلودی چې دته د نور شانو کشف کړي چې کله به د الله څخه وغوښتله چې زه دا شی ووینم په اصلي شکل او صورت کې الله رب العزت به دا دعا ورقبلول. دی وردا دعا د الله رب العزت څخه وکړل چې الهي ماته د خپل مانځه حقیقت راوښی، د خپل مانځه حقیقت راوښی چې زه د لمونځ کوم دا څنګه لمونځ دی. الله رب العزت د خپل مانځه حقیقت وروښوي او بیا وای ډېر ښایسته ښځه وه راله ودته او وخت وای ډېر بهترین حسن او جمال یې درلودی، البته سترګې نه وې. وروسته دا بزرګ ته الله رب العزت چې کله د لمانځه حقیقت وروښودی دی په دې پوه سو چې دغه لمونځ زه په پټو سترګو کوم دا د سنت طریقې خلاف کار دی. ځکه نو الله رب العزت د ده د لمانځه د حسن او د جمال او د ښایست شکل د ښځې په شکل کې ورښکاره کړي. البته سترګې پټول د سنت طریقې خلاف کار و، د هغې ښځې سترګې هم نه وې. علماء کرام فرمایي وایي تاسو خپله فکر وکړئ چې په کوم عمل کې، په کوم کار کې، په کوم حکم کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه نه وي هغه به دغسې کمزور وي. په کوم حکم کې، په کوم مسله کې چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه نه وي هغه سنت طریقه خپل برکت لري، نور لري. ځکه نو په نن زمانه کې زما ورونو زه هغو مثالو ته که راسم وخت ډېر نیسي چې انسانان یې په نامه باندې ادعایي وایي دا نوم بل نوم دا ورځ فلانکۍ ورځ ګړۍ په ګړۍ دا وایي دا ټوله هغه کارونه دي چې موږ په سنت طریقه باندې کوو. حال دا چې نسته ورسره، نسته دا شی ورسره. ځکه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا وفرمیل وشر الامور محدثاتها، په ټولو کارو کې هغه بد کارونه هغه کارونه دي چې انسانان یې د دین په نامه کوي او نوي کار یې د ځانه څخه ایجاد کوي، ثبوت شرعي نه لري او دا فکر او ګمان کوي، خیال کوي، عقیده یې دا وي چې پر دې باندې الله به ماته ثواب راکوي. نو چاره زما ورون دا ده اوس په خوا زمانه کې کچېرې یو انسان د پوښتنې لپاره ډېر سفرونه نسوای کولی او لیرې ځای ته نسوای تللی د یو عالم څخه د پوښتنې لپاره. اوس خو دغه ټلیفون د انسانانو د دغه سهولت لپاره باید انسانان استعمال کړي. ځای پر ځای په خپل بیټک کوټه کې ناست ټلیفون راپورته کړه زما په دې مسله کې یو څه تشویش دی، په دې مسله زه نه پوهېږم، که تاسو مهرباني وکړئ ما ته جواب راکړئ. اوس خو اسانه کار دی زما ورونو. دا عذر هم الله رب العزت پر موږ او تاسو باندې ودروي، دا بهانه هم د الله رب العزت په مخ کې نسو کولی چې هغه وختونه موږ مسافري نسوای کولی، مشکلات مو نسوای برداشتولی. په کور کې دننه په خپله خونه کې ناست د خپل بالښت ګوربچې سره ناست ټلیفون راپورته کړه پوښتنه وکړه، دا خو اسانه کار دی. ورسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ثم یقول انا اولا بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا او ضياعا فإلي وعلي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې ورسته وفرمایل چې زه په تاسو کې و هر مؤمن ته د ده تر ځان لا ډېر خیرخواه یم. درچا و هر مؤمن ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې و هر مؤمن ته زه د ده تر ځان خیرخواه یم، غمخوار یم. ولې غمخوار یم؟ په دې خاطر وروسته د الله نبي وفرمایل من ترک مالا فلأهله، که څوک مړ سو در شا مال پاته سو دا دې د ده وارثان واخلي. ومن ترك دينا او ضياعا فإلي وعليه، دا الله رب العزت د نبی خیرخواهی د دې جملې څخه معلومیږي. او که پر چا باندې دی مړ سو پور باندې و یا دی مړ سو د یتیم اولاد پاته سو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما ته دې راسي زه کفالت کوم. نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو طرف ته دومره خیرخواه او غمخوار دی و بل طرف ته د امت داسې طریقې ایجادوي چې انسانان کې تشویش اچولی وي، داسې کارونه کوي چې په نامه باندې د سنت حال دا چې زما ورونو صحیح شرعي ثبوتونه شته چې د دې عمل او طریقه غلطه د سنت طریقې څخه. ځکه نو خلاصه خبره چې بیان باید راټول کړو هغه دا ده په هر عمل کې زما ورونو زموږ او ستاسو باید د الله رب العزت حکم ژوندی وي، په هره طریقه کې باید زموږ او ستاسو د پیغمبر سنت طریقه ژوندی وي. لهذا د دغو دوو طریقو څخه ما سوه کبله طریقه انسانان د خپل ځان څخه ایجادوي او دلیل شرعي دلیل نه لري، دا به بدعت وي، دا به ګمراهي وي. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې فرمایل کوم انسانانو چې په دین کې داسې یو لار ایجاد کړله چې هغه زموږ د طریقې څخه نه وه، دا رد ده، دا مردوده ده، پر دې باندې الله رب العزت ثواب نه ورکوي. بلکې خبر لا دا د زما ورونو کوم انسانان چې یو عالم فرمایي وایي د انسانانو دوه رقمه غلطۍ وي، تاسو متوجه سئ. یو رقم غلطي دا ده چې په عمل کې ده، زه لمونځ کوم په لمونځ کې زما څخه یو سنت عمل پاته شو، درود شریف را څخه پاته شو، یا اللهم صل اللهم ربنا را څخه پاته شوله، یا تحیات فرض عمل را څخه پاته شو، خو بیرته به لمونځ راوګرځوم، عمل مې خراب شو بیرته به یې راوګرځوم. روژه نیسم روژه مې فاسده کړله دا به راوګرځوم،
یو رقم خرابي په انسانانو کې ده چې د دوی په کارو کې ده، د دوی په عملو کې ده، د دوی په کړنو کې ده. بل رقم خرابي هغه عالم فرمایي وای داسې خرابي ده په انسانانو کې، داسې یو فساد دی چې هغه د عقیدې او د ایمان دی. په کومو انسانانو کې چې د ایمان خرابي رالل، په کومو انسانانو کې چې د عقیدې خرابي رالل، په کومو انسانانو کې چې د اسلام خرابي رالل، په کومو انسانانو کې چې د دین خرابي رالل، حتی یو عالم فرمایي وای دا فتوا ده چې په هغه سړي پسې لمونځ کول حرام دی. کچېرې په یو انسان کې د عقیدې خرابي راسي، په هغه پسې لمونځ کول، اقتدا کول او دی چې در مخه کېږي امامت ورکول، دا ټوله ناجایز او حرام کار دی. څوک چې امامت نه ورکوي، نه څوک اقتدا پسې کوي. دوی رقمه خرابي په موږ کې شته. یو دا خرابي ده زه سنت عمل پرېږدم، اعوذ بالله، زما څخه یو ګناه کېږي، الله ته خو به توبه وکړم. یو رقم خرابي دا ده چې د انسانانو په عقیدو کې خرابي راسي. کله چې د انسانانو عقیده خرابه سوه زما ورونو، بیا تاسو خپله پر دې باندې ګواهان چې الله رب العزت د عقیدې خرابي چاته نور معافوي، د ایمان خرابي چاته نور معافوي، د عمل خرابي او فساد، د عمل نه مقبولیت، الله رب العزت به د عمل ور قبول کړي. نو زموږ سبیل پر د جمیل منځ غلط سو، وروسته به زه اعلان وکړم چې بیا به مو منځ راګرځو. ډېر واره داسې وي د یو چا څخه لمونځ خراب سي، وروسته اعلان وکړي، په هر ځای کې داسې پېښېږي، وایي وروسته به لمونځ راوګرځوي. زما څخه هم داسې کار سوی وي، دا خو به الله معاف کړي. او که چېرې زه داسې یوه عقیده ولرم چې هغه پر نبي باندې درواغ وي، العیاذ بالله، هغه پر الله باندې درواغ وي، العیاذ بالله، د دې سره سره زما ټول هغه ښه اعمال هم برباد دي. زه دوه مثالونه درته وایم. هندوان په هندوستان کې په دې نامه باندې چې وایي الله موږ راضي کو، دوه کارونه کوي. د دې لپاره چې الله راضي کړي، د عبادت په نیت باندې د ځانه څخه طریقه ایجاد کړي او پیدا کړي، دا لاس نیولې په څو میاشتو، په څو ساعتو یې دا لاس داسې نیولې چې پوښتنه ځینې وکړي، وایي دا ولې؟ وایي زه الله راضي کوم. د ځانه څخه طریقه ایجاد کړله، د ځانه څخه یو شی داسې وبولي چې د دین حصه یې وبلله. ډېر هندوان بیا داسې یو عبادت کوي، سا د یو څو لپاره سا یې پخ کړې وي، سا د یو څو دقیقو ساعتو لپاره بس بنده کړي. په څه خاطر دې بنده کړې؟ وایي الله راضي کوم. علماء کرام پر دې باندې بیان کړی دی او مذاهب یې راخیستي دي، دینونه یې راخیستي، د هر دین خوبۍ هم ویلي دي، ښه صفتونه هم بد صفتونه هم ویلي دي، نیمګړتیاوې هم ویلي دي، او هغه شیان چې د دوی ښه خصلتونه دي هغه یې واضح کړي دي. علماء کرام فرمایي وایي د دوی دغه طریقه چې لاس پورته کړي او سا بنده کړي، د دې لپاره چې الله راضي کړي، دا د سنت طریقه نه ده، سنت طریقه نه ده. ځکه نو پر دې عمل باندې ودوی ته ثواب نور کول کېږي، پر دې عمل باندې الله د دوی څخه نه راضي کېږي، د دې پر ځای چې الله راضي کړي، الله ځینې ناراضي کېږي. ولې خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وجود د رسالت سره سم الله رب العزت ټول دینونه منسوخ کړل د دین اسلام په ذریعه، او ټول کتابونه منسوخ سول د قرآن په ذریعه. ایمان مو دی، عقیده مو ده چې ټول دینونه برحق دي، ټول کتابونه برحق دي. البته په اوس عصر کې که انسان دا وایي زه د قرآن پر ځای په انجیل باندې عمل کوم، په تورات باندې عمل کوم، په زبور باندې عمل کوم، په نورو صحیفو باندې عمل کوم، موږ وایي چې دا ګمراه انسان دی، دا د ایمان او اسلام څخه خالی انسان دی، په دې کې ایمان او عقیده نشته. لہذا زما ورونو خبره دا ده چې زموږ او ستاسو په کال کې څو میاشتې داسې راځي، څو ورځې داسې راځي، زه پر دې باندې مجبوره سوم چې انسانان ته خپلې غلطۍ وروښيي، هسې یې د ځانه څخه ناحقه طریقې ایجاد کړي وي. او دا خو یو حقیقت دی، یو روښانه مثال دی. یو چا راته ویله ول یو ښځه چې کله په عیده کې وه د یوه کول څه خبر کور ته تلله، نو وایي یو سپین سري ویل باید د شپې ولاړه سي او سترګې پټې کړي، د شپې ولاړه سي او سترګې پټې کړي. دا وګوره د ځانه طریقې ایجاد ده، او بیا دا وایي دا شرعي حکم دی. ښځه چې کله د ضرورت په خاطر د عیدې په وخت کې خاوند یې وفات شوی وي، د ځانه څخه انسانان طریقې ورشي او بیا دلایل هم وایي د شپې باید د شپې ولاړه سي. دا یو ثبوت تاسو پیش کړي، واس که نه ولاړل د دې عیده خرابېږي. سترګې ولې پټې د خواره کوي؟ څه سزا خو یې نه ده کړې چې ته د تعزیر ورکوې او حد باندې جاري کوې، ګناه خو یې نه ده کړې. او فقهاو شریعت دې ته اجازه ورکړې د عذر په خاطر، د مجبورۍ په خاطر د یوه کور څخه بل کور ته انتقالېږي، په چادري او په حجاب او په لباس کې دې ولاړه سي، د ورځې دې ولاړه سي، سترګې یې نه پټوي. مګر متاسفانه چې پر منبر باندې زما ورونو په کلو په میاشتو د الله رب العزت د قرآن څخه، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارکه څخه، او زموږ او ستاسو د ګران امام حضرت امام ابو حنیفه رحم الله تعالی د مذهب په رڼا کې په کلو انسانان پر حق ځانونه ورته ستړي کړي، مګر بیا هم د دې انسانانو د غوږو پردې داسې مضبوطه شوي وي، داسې پونډه شوي وي، او د دماغ پردې دومره پونډې شوي وي چې د حق خبره نه ورشوه کېږي. دا سپین سري خبره وه، ده ته در ملا او در عالم در خبرې ته اعتبار واړي. خیر اوس که د اعتبار واړوي پروا نه کوي، خو یو وخت داسې راځي چې د حقیقت به څرګند شي. زما ورونو موږ نه غواړو چې زموږ د افرادو، زموږ د مقتدیانو، زموږ د محل د نورو انسانانو، د نورو خیرخواهانو ژوند دې خراب شي. که به دا زموږ نیت وي، الله رب العزت په دې دنیا کې رسوا کړي، بلکې زموږ دا نیت دی زما ورونو چې د ټولو انسانانو
روزمره معاش و زندگی ژوند دوی چې هر چیرې کوي د الله رب العزت پر دین باندې برابر سي. ځکه نو اخرنی ارزو مودا د زما ورونو چې ګړی په ګړی که تاسو ته مشکل په هره معنا در پیدا کیږي، دا اعلان تر مخ مو مشکړي اوس هم کوو. تاسو چې پر هر چا باور او اعتماد و د ټلیفون ګوشي راپورته کوي او زنګ ورتېروئ، پوښتنه ځینې کوئ. که تاسو ته هغه غلطه مسله درکړل، تاسو د ګناه څخه خلاص یاست. دا شرعي مسله ده. که تاسو د پوښتنې په باره کې هغه غلطه فتوا درکړل، مسله یې درکړل، تاسو د سزا څخه د قیامت په ورځ خلاص یاست. ډبله سزا به د انسان ته ورکول کېږي. تاسو څه فکر کوئ چې یو انسان ډبله سزا برداشتوي، نو دا انسان به ډېر بېعقل انسان چې په دې دنیا کې نور انسانان په دین کې خطا واسي. لهذا په هر وخت کې هره ورځ هر ګړی که د ثواب ورځ وه، که د ثواب کار و، که د ثواب عمل و، که په مسجد کې و، که د مسجد د باندې و، او که ستاسو د ذات سره تعلق درلودی، ستاسو د افراد د خاندان سره تعلق درلودی، د علماو د طالبانو په اړه تعلق درلودی، تاسو پوښتنه وکړئ چې ستاسو باور او اعتماد چیرې وي. الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. خپل همت ما د شهید یو کار هم نه دی کړی، خپل همت ما د شهید یو کار هم نه دی کړی، چې تا ته راغلم نو دا هم ستا په کرم راغلم.